أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لا يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. سورة الحجرات 7 نمبر آیات. 7 نمبر آیات کی د صحابه کرامو د پاره اصول او آداب ذکر کیږي. اول او بیا د نور امت د پاره په دغه مرحله کې الله تعالی فرمایي واعلموا تاسفوش ان فيكم رسول الله یقینا تاسو کې د الله پیغمبر موجود او تاسو ته څومره مسله راځي نه د الله پیغمبر ته وړاندې کوي په خپل باندې به ساری نه کوي. لو یطیعکم غدغه پیغمبر تابعداري وکستاسو په کثیر من الامر بډیرو کارونو کې لعنتم نو تاسو په خپل مشقت کې پریوځي. یعنی دې خبره شوق مکه وای چې پیغمبر زمنګ واوري زمنګ ومني ځکه د سی وشي د سی غونه کې وشي نو نقصان به تاسو خپل او تاسو مشقت کې پریوځي. څه مطلب د ایمان او د اسلام نو به هر شي په بل لار باندې روان شي او د الله ته منظور نه ده. ولكن الله لكن الله حبب اليكم الايمان ورکړه تاسو ته ایمان وزينه خاستکړه دغه در په قلوبکم تاسو بزرونو کې وکره اليكم الكفر ابد ښکارا تاسو ته کفر والفسوق او نافرمانیانه ولا عصيان او گناهونه. فسوق او عصيان کې فرق دی. یو قول دار چې فسوق د الله تعالی نه فرمانه ته یا عصيان د مخلوق حقونو کوتاهی ته ویل کی او دویم قول دار چې فسوق د الله نه فرمانه ته یا عصيان د مخلوق نه فرمانه ته وي د مخلوق حقونو کوتاهی ته وي. چا دا ویل چې فسوق ظاهري ګناه ته وي او عصيان باطنی پټي ګناه ته وي. دا ټول کارونه الله تعالی تاسو ته بد ښکارا کړی دي تاسو ته پاره بد مقرر کړی دي چې دینه مزان سات. اولئک دغه کسان هم الراشدون دي سملار مندون کړي. نو دا ترغیب شو د پیغمبر اطاعت د پاره د پیغمبر خبره تاسو اوري او دغه منئ او ردی خبره شوق او جذبه ځان کې منه ولاړه و چې پیغمبر دې زمنګ واوري او زمنګ خبره دې زی شي. فضلا من الله دا فضل د الله تر طرف د اسلام او د ایمان سره محبت کول هغه بزر کې خاصه کار کېدل کوپر ګناهونو نه کرک او نفرت پیدا کېدل د الله تعالی طرف نه یو فضل له و نعمت او نعمت. والله علیم حکیم الله تعالی په یو حکمت والا. وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا او کچرته کې یو دوه ډلې د مؤمنانو نه جنگ شروع کی. د څلورم نمبر ادب دی د معاشري د اصلاح د لپاره د جماعت د اصلاح د لپاره او هغه دا چې په معاشره کې دنه په مسلمانانو کې دنه یو طرف ته مسلمانان بل ته مسلمانان ودی مینس کې جنگ راشي جګړه شروع شي. فاصلحوا تاسي الصلح راولي بينهما د دوه په مینس کې دوه صلح وکړي جوړه وکړي او کوم مسله کې چې اختلاف دا ورله حل کړي. در مسلمانانو اجتماعي فریضه ده او ردینه بغیر بیا معاشره اتفاق او اصلاح معاشري نه پاتې کیږي. نو بده وجه به کوم ځګنو کې چې د کم خلکو د انجی اختلافات جګړې دي ټول مسلمانانو اجتماعي فریضه جوړیږي چې دغه مسالې ورله حل کی او دا لانجی ختمي او غدا سونه شي نو معاشره کې به یو ناسور پاتې شي. نو یو دا چې په داسې حالاتو کې شمبوشي خاموش پاتې کېدل چې خیر د هر صدیو بس یې ځان لکې دم ګناه ده او بیا داسې جنگونو ته او دغه شان دشمنو ته نور پوکې کول او نور سیوا کول دا خو عظیم کفر دی. د اسلام نه مسیح انسان بهر کی ځکه زموږ د معاشره کې عام د چل چې کله دوه کسانو منځ کې جنگ شي اختلاف شي خلک دغه چا په طرف باندې ولاړ چې څوک کې زورور او مالداري بیا چې کله خبره کیږي نو جرګمار دغه چا د پر لګیږي چې چاره وسته اکثر د سي کم کا مخلص به کیامي ټول یو شاند کې نه نو چې کم کس چا څوک راوسته نو مکه لګي هغه د پاره د وکیل زوی وکیل شان ترجمانی ورلګي سم خبره سره کینا او کوشش دای چې بس یو د بل خلاف راپورته کی بل د بل خلاف او تر راپورته شزت له خبره کوم دا بل د راپورته چې دا بل بوله خبره کوي د ځکه سره واره بدی وجه باندې صلاح الدین ایوبی رحمه الله قول دا دی
هغه به ویل چې په دنیا کې څومره اختلافات دي دشمنۍ دي جنگونه دي د دې بنیاد هغه ویل يهود دي کوم بغیر سطح باندې ریاستي سطح باندې او که يهود نه نو ول جنگ سره جوړیږي نو که يهود یي نو په سمندر په منځ کې جمعیان په جګړه شو نم ته پوه شي يهوديان به حرکت کړي سازش کړي په دې وجه باندې څومره دشمنۍ چې څومره مرګونه خونریزان چې د یو دم نه کیږي دغه څه پټو لاسونو د پټو خلو د لاسنه کیږي چې په ظاهر باندې ښکاری نه خو شرارت موجودي نو الله تعالی وجه کړه داسې حالات راشي نو فاصله بینهما دوانو ډلو په منځ کې اصلاح وکړي جوړه پکې راولي د پرځیان حکم د دې څخه نه یو مسله بل معلومیږي او هغه د چې موږ اهل سنت والجماعت په دې عقیده باندې چې مرتکب د ګناه کبیره کافر نه دی روافض خوارج چې کوم دی هغه وایي چې دا کافر کیږي په کبیره باندې اسلام نه بهر کیږي او چې اسلام نه بهر شنو بلا مسائل دي چې هغه ګډوډ شو تیر منظمه عبادتونه الاړل نکاح مات شو حج کې کړه دوباره به کیږي چې بزرها احکام دي موږ وایو چې نه کبیره ګناهونه باندې انسان نه کافر کیږي نواقص ځان له شی دی او لس سيزونه داسې نواقص دی باقي مان ماتيږي خو په کبایر باندې څوک کافر کیږي نه نو په دې ځکه کې ګوره د مسلمانانو د جنگ مسله ده چې کله مسلمانان په خپل منځ کې جنگ د کبیره ګناه ده غټه ګناه ده بیا د هم الله تعالی دې ته مؤمنان ویلي دي چې ان طائفتان من المؤمنین کله دوه ډلو د مؤمنانو نه جنگ شروع کی نو چې جنگ دوه د مؤمنانو ول جنگ کبیره ګناه ده خپل منځونه کې بیا مؤمنان دي معلومیږي دا چې د اهل سنت والجماعت عقیده مضبوطه ده په کبایر باندې څوک کافر کیږي نه الله تعالی وی فإن بغت احداهما على الاخرى ک زیاتې او یو د دوه ډول نه په بل ډول باندې دوه ډول منځ کې جنگ دي صلح به یو ډول به زورور د صلح سره غوږ ته نه کیږي صلح نه مني خپل سرزوري کوي او د بده کمزوري ډله باندې زیاتې کوي دغه حقونه د خپل لاندې کوي فقاتل التي تبغي نو تاسو جنگ کوي عام مسلمانان ته حکم دي تاسو جنگ کوي د هغه ډلې سره تبغي چې هغه زیاتې کوي حتی تر هغه پورې تفیع الى امر الله چې دا غاړه کې د الله تعالی حکم ده دغه زورور ډلې سره د هغه پورې جنگ وشي صبر د الله تعالی حکم د تن نه خو د لږ بس د الله سره فیصله ماته منظور ده چې صبر د الله تعالی نظام او د الله تعالی حکم دی غاړه نه خو د هغه پورې سره جنگ پکار نو بده وجه باندې په دنیا کې څنګه سره ژوند تیارې سمره جنگ جګړې خپګانونه خلکو منځونه کې ک په وړه سطح کې بغیر ته تبلیغ کې احتیاط پکاري دا ټوک خبرې نه چې بس سره به د خپل مرزي مالک دې چې سره بدريږي چې سره نه بدريږي چې نه به سونه پیسې اخلي چې نه به نه اخلي او نو خپل مرزي د خپل مرزي خبره نه ده مسله انتهایی خطرناک ده فإن فاءت فأسرحوا بينهما فإن فاءت کده زورور ډلې تن کې خودو تابعدار الله تعالی حکم فأسرحوا بیا صلح وکي بینهما د دوه په منځ کې بل عدل په انصاف سره واقصتو تاسو انصاف کوي ان الله یقینا الله تعالی يحب المقسطين محبت کوونکې د انصاف کوونکو سره انصافي خلک خو نو بده وجه من تاسو چې کوم فیصله کوي کما اصلاح کوي د دوه منځ کې نو بل عدل په انصاف سره کوي د سیمه کوي تاسو خو پويږي د سې د یو ډالې د بلی نه ده او تاسو راواله په منځ ولا نیم کوي جم ستاسو نوم د دیش دې عدل نه ویل کیږي دا شان ته کې کمړل زورور نو د هغه چاپلوسی به زیاته کوي ځکه تمه ده کېږي لالچ پکې موجودي اج کوم کمزور هغه چاپلوسی به سره نه نو دغه عدل نش لہذا درمګړو خلکو دا حکم دی چې فاصله خو بینهما بالعدل تاسو به صلح کوي د دوه په منځ کې په انصاف سره د جانبین حقوقو په پوره خیال ساتي یو سره به هم زیاتې نه کوي او الله تعالی انصافي خلګي خوخي او ظالمان خلګي بدیش انما المؤمنون یقینا مؤمنان خلق اخوه نورونه دي په خپل منځونو کې نو لهدا چې کله رونه شو فاصلحوا بين اخويكم تاسو صلح کوي په من درونو خپلو کې جګړو نه ساتي واتقوا الله د الله نو ویریږي لعلكم ترحمون دې د فارج په تاسو باندې رحم وشي واتقوا الله د الله نو ویریږي په بارا د حقونو درونو کې یعنی بدی معاملاتو کې د احتیاط نه کار واخلئ لعلكم ترحمون دې د فارج په تاسو باندې رحم وشي نو که تاسو د ځان د الله تعالی د رحم مستحق جوړول غواړئ د خلکو مسالې حل کولو کوشش کوئ ورانولو کوشش مکوئ او که تاسو د ځان د الله تعالی د رحم قابل جوړول نه غواړئ د قهر د غضب جوړوي نو بیا مخبله خو خاطر د سم کې ګوتې وهي په مسلو کې وهي پکې